ګرانو کتونکو شهید وطن حیات محمد خان شیرپو 50مه کلیزه سبا له د شیرپو په کلي کې د هغه د مزار سره جوخته مانځلې کیږي. 4 بجې به آفتاب احمد خان شیرپو دغه تقریب ته خطاب کوي. صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپو انیسا زیب تاریخي دغه شانتې نور مرکزي او صوبایي قایدین به دې ته خطابونه کوي. آفتاب احمد خان شیرپو پښتون ته ورپېښې مسلو باندې دلته د بدامنۍ د لاقانونیت د ګرانۍ او بیا په دغه صوبه کې د حکومت د نشتون د سرکاري وسایلو بېدریغه استعمال ورځ تر بلې قرضداري کېدل او ترقي عمل په ځای ولاړ په دې عرصه باندې به آفتاب احمد خان شیرپو ډېرې مهمې ګټورې او جوړې خبرې کوي. 4 صدي موټروی نه واله تر د جلسګاه پورې د تنګي نه واله تر جلسګاه پورې د شمالي اشنغر نه واله تر جلسګاه پورې شب قدر نه واله تر جلسګاه پورې کارکونانو دغه لارې د فلیکسونو بینرو د هغې نه ناوې کړي دي او خرکلي یې آفتاب احمد خان شیرپو ته ویلې دي. په دغه لار زه وینم حاجي جانزیب او حاجي اجمل خان چې د زیم سیمې سره تعلق ساتي یقینا چې وفادار کارکنان دي او ډېره کافي مینه یې ښودلې ده او ډېر زیات چې کوم دی نو دغه جلسې ته تیاری کړي دي. ورسره ابراهیم ناظم هغه به خو هم ستایو، ظاهرشاه جي د هغه ورور چې هغوی هم ډېر کافي حده پورې چې کوم دی نو کار کړی دی او لګیا دي دغه تیاری پیل کړي دي. ذاکر الله زیم داسې یو شمېر نومونه خو ګرانو کتونکو کله چې همداسې برسي راتله نو کارکنانو به وي زموږ لاړه په ټي وي ریډیو اخبار کې اشتهار ولګوي د بده مرغه هغه کارکنان هغه یا د خور لاندې شوي دي او یا سایډ ته شوي دي. دې سره سره خو موږ صرف دا وګورو نو د عوامي نیشنل پارټۍ چې دلته کې کومه کلیزې وي د باباګانو نو د هغوی هغه دعوت ما نه کتل چې دلته ضلعي تنظیم هم شته دی او که نه او بیا د اشتهار ورکولو په یو کس کې چې کوم دی نو دا توان نو صرف بس دغه مشرانو ته بعضې خلکه ګاډو والا ځان مهته کوي او هغه ورته ځان ورښایي خو د هغوی په نسبت باندې قومي وطن پارټي چې کومه ده بلکل ورته رښتیا وایم چې دعوتونه هم ډېر په درناوي باندې سکندر خان په خپله د خلکو سره په رابطه کې دي اگر چې د هغوی ضلعي تنظیم دغه یو قیصر جمال اشنغري په نظر راځي نور داسې ضلعي تنظیم کې څوک په نظر نه راځي نو هغه په خپله په رابطه کې دي. خو دې پېرې دغه کلیزې ته ډېر زبردسته تیاري شوې ده او 50مه کلیزه چې نن خو هم پخوانی ګورنر شهید وطن حیات محمد خان شیرپو چې د پاکستان لومبني د ترهګرۍ ښکار لیډر ذوالفقار علي بټو او شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په دې ملک کې 2 داسې لیډران چې چا نشو زغملی خو د پانسۍ ښکار شو خو دا د ترهګرۍ ښکار شو 50 کاله مخکې د دې دنیا نه تللی خو نن خو هم ژوندی دی نن خو هم د هغه په ترقیاتي عمل باندې خبرې کېږي د هغه په سوچ او په ویژن باندې خبرې کېږي او بیا د هغه ورور آفتاب احمد خان شیرپو د هغه میشن جاري وساته او نن د هغه خو هم په سیاست کې ستاینه کېږي. خو شهید وطن حیات محمد خان شیرپو خو حیات شیرپو اسپتال وګورئ، حیات آباد وګورئ، کراچۍ کې حیات کالوني وګورئ، شیرپو کالوني وګورئ، دغه شانتې به دې 400 کې چې را کم زاړه پلونه تاسو ګورئ نو دا شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په دیر ملکړ چترال دغه شانتې په سوات او د پښتونخوا هر اړخ کې چې کوم دی نو هغه په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کار کړی دی. هر خاص عوام ته په دغه کلیزه کې د سکندر حیات خان شیرپو لاړخوا دعوت دی چې راشي او شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کې خپله مینه ورسره وښایې. د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د کارنامو مخالفین هم ستاینه کوي څنګه چې باچاهان هر سړی یادوي نو دغه شانتې حیات محمد خان شیرپو هغه هره ډله چې کومه ده مشران یو بیل لیډر و
خو د آفتاب احمد خان شیرپو هم لا چا بد نه دی ویلي. نو ګرانو کتونکو سبا 4 بجې وه آفتاب احمد خان شیرپو دغه کلیزې ته تقریر کوي. ضرور چې کوم دی نو په دغه کې ګډون وکړئ. دعوت دی خاص عوام ته او دغه جلسه دغه کلیزه درنه کې